السلام علیکم. سینیټر مشتاق احمد صاحب چې هغه د ډاکټر فوزیه صدیقي د رها کولو شونو سے امریکې ته روان شو. ډاکټر فوزیه صدیقي د امریکې په جیل کې دا او امریکې فوجیانو په د 84 سال قید هجولې دی. سینیټر مشتاق احمد صاحب دا سوچ وکړ چې دا خو ډېر کلونه دي او په دې کې خو دا مړه کېدی هم شي. نن سبا د خلکو عمرونه ډېر کم دي، نو هغه دا سوچ وکړ او پسې روان شو. نو اول راځي د سینیټر مشتاق احمد صاحب دا ویډیو وګورئ، بیا در سره یو څو خبرې کوم. डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी 20 साल बाद अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मिलने अमेरिका जा रही है और इस मौके पे मैं कौम से अपील करता हूँ कि वो खुसूसी तौर पर दुआएं करें कि एक तो हमारा ये सफ़र बखैरियत हो जाए, डॉक्टर आफिया बहन से हमारी मुलाकात हो जाए, बल्कि मुलाकातें हो जाएं और अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला से ऐसे असबाब पैदा करे, ऐसे ज़राए पैदा करें, ऐसे रास्ते निकालें कि हम अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जल्द अज जल्द पाकिस्तान ला सकें। वो इंतहाई मजलूम है, बेगुनाह है, हाफिज़ कुरान है और इस्लाम की बेटी है, पाकिस्तान की बेटी। तो पूरी कौम से मेरी अपील है कि वो इस दौरे की कामयाबी के लिए डॉक्टर आफिया से मुलाकात और जल्द अज जल्द डॉक्टर आफिया की पाकिस्तान लाने के हवाले से वो दुआएं करें। बहुत शुक्रिया. ګرانو کتونکو، تاسو خو ویډیو وکته چې سینیټر مشتاق احمد صاحب وایي چې دواګانې کوئ، ستاسو په دواګانو به انشاءالله زه ځم او دا ډاکټر فوزیه صدیقي به زه رها کوم. ډاکټر فوزیه صدیقي چې دا د افغانستان او د امریکې کله چې جنګ و، نو په هغه کې د امریکې پوجیانو په دې باندې کیس جوړ کړو چې تا د افغانستان پوجیانو ته علاج کړی دی، ستنې دي ورته کړي دي، هغه د وجې نه ښه شوي دي. نو ډاکټر فوزیه صدیقي باندې د 84 سال قید ولګو. د نن تاریخه پورې ډېر پاکستان ته ډېر سینیټران راغلي، ډېر وزیر اعظمان راغلي. هغوی چې کله کرسۍ ته ځي نو هغوی دا بحث وکړي چې موږ به ډاکټر فوزیه صدیقي راولو، خو هغه د هغه وزیر اعظمتوب وکړي 15 کاله تیر کې، خو د هغه ډاکټر فوزیه صدیقي پته ونه لګي. چونکې عمران خان هم دا بحث کړی و، خو په هغه باندې ډېر کیسونه و، هغه دغه نشو کولی. نو سینیټر مشتاق احمد صاحب چې الله دې په ژوند کې برکت واچوي چې هغه د پاکستان په دغه تورسرې په دغه ډاکټره سې روان شو امریکې ته او رسېدلی دی. او انشاءالله وایي تاسو دواګانې کوئ، ستاسو په دواګانو سره سره به زه دغه ډاکټر فوزیه صدیقي رها کوم او پاکستان ته به راځي او د مور او پلار سره به ملاقات کوي. 15-16 میاشتې مخکې دا خبره ډېره په سوشل میډیا چلېده چې ډاکټر فوزیه صدیقي وفات شوې ده. نو مور او پلار یې ډېر خفه او ډېر جړل چې موږ په ژوندنې هم ونه لیده، هغه زموږ د لاس نه تلې ده او هلته کې په یو جیل کې وفات شوه. نو دغه خبره بیا دروغ وخته. نو هغه ژوندی ده، هغه به انشاءالله تعالی په یو څو ورځې کې رها شي او پاکستان ته به راشي. نو تاسو خو هم که په خپلو تورسرو پوهېږئ نو ویډیو د خپلو ملګرو سره مخکې ضرور شیر کړئ، ځکه چې یو کس دا ویډیو وګوري نو هغه به مشتاق احمد صاحب سینیټر مشتاق احمد صاحب ته دوا وکړي. د هغه دوا په وجه به انشاءالله تعالی الله تعالی دغه ډاکټر فوزیه صدیقي رها کړي او پاکستان ته به د خپل مور او پلار خواته کې راشي. نو ویډیو د خپلو ملګرو سره مخکې ضرور شیر کړئ، زموږ پیج هم لایک فالو کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ او د ویډیو کتلو یو جهان مننه.